سورة الکهف تلاوت کی نو د یوی جمعې نه واله د بلې جمعې پورې به د مخې ته یو نور وي، رڼا به د مخې ته د یوی جمعې نه واله د بلې جمعې پورې. نو د جمعې په ورځ حاضري وختي کو او بل د سنتو ډیر لوی اهتمام کو. دا خبره ذهن کې پخه کوي چې کم سړی د سنتو اهتمام نه کوي د به فرض نیمګړي، د به فرض نیمګړي. چې کم سړی سنت په پابندۍ نه کوي د به فرض نیمګړي، فرض به نیمګړي. فرض ته دی مکمل نه وي چې کم سړی سنت په اهتمام نه کوي. وایي دا خو څه خبره ده مولوي صاحب، دا خو سنت دی. نو سنت د چا سنت دی؟ سنت د چا سنت دی؟ لږ ودرېږه ته لږ سوچ وکړه، سنت د چا سنت دی؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. دا وړه خبره ده. د دې نه بل غټ وعید شته دی چې کم سړی سنت نه کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما د شفاعت نه به محروم په میدان محشر کې. زما شفاعت په هغه ته نه حاصلي، زما سنت یې نه دي کړي، ما سره یې وفا نه ده کړې، نو دی به زما د شفاعت نه چې دی دا به محرومه ګرځي. دا سړی موږ خو په تمه یو چې میدان محشر به امام الانبیا به سفارش کوي، موږ به د سفارش د لاندې راځو، زموږ به سفارش کوي. نه دقه سړی به د نبی علیه السلام د شفاعت نه محروم وي چې دی سنت نه کوي. دا خو د امام الانبیا، دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت. قربان د صحابهونه یو صحابي ناست دی یو ځای کې، شاهي مجلس دی، ډوډۍ خوړل کېده، نو د هغه نه نوڼۍ وغورځېدله کته، نو هغه نوڼۍ راواغېستله، هغه داسې ډېره ګنده نه وه، صفی کړه نو خوړی. نو هغې مجلس کې ورته یو کس وایي دا ډېره بده ګڼل شي چې شاهي مجلس یې او خلق واپس شوي روټۍ راوچتوي. هغه ورته وایي اترک سنت حبیبی لهؤلاء الحمقا، زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت د دې بې وقوفانو د وجې نه پرېږدمه؟ شاهي مجلس ته زه د امام الانبیا سنت پرېږدمه؟ سنت به اعلی وي او سنت باندې به همیشګیري وي. دا به یو ځای کې نه پرېږدو، هغې به چای روټۍ کې سنت نه پرېښودل. موږ نن د مانځه سنت پرېږدو، موږ وایو دا څه دي، خو سنت دی. دا ډېر لوی اهمیت لري. او جمعې په ورځ باندې درود شریف کوشش ډېر زیات کوو. د جمعې په شپه او په ورځ هر ټیمې وایې، خو د جمعې په شپه او په ورځ باندې ډېر وایې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي ته وی ما باندې درود وایې او د جمعې په شپه او په ورځ ډېر وایې. صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله حبیبه چې تاسو وفات شئ بیا به موږ درود وایو د جمعې په ورځ او په شپه، نو ستاسو دا وجود مبارک به قبر کې زوړ شوی نه وي، ریزه ریزه شوی به نه وي د الله حبیبه چې موږ درود وایو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء، یوازې زمانه د ټولو انبیاء وجودونه الله په ځمکه حرام کړي دي. دې ته ځمکه څه نشي ویلی، دا د انبیاء وجودونه دي، دې ته ځمکې څه نشي ویلی. ما باندې درود وایې، د جمعې په شپه او په ورځ ډېر وایې. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی پوزه دې په خاورو کې ککړه شي، د هغې سړي چې هغه زما نوم واوري هغه ونه وایي چې صلی الله علیه وسلم، وی د دې پوزه په خاورو کې ککړه شي. بل روایت کې راځي وی بخیل سړی پیژنئ، شوم سړی پیژنئ، صحابه ورته وایي شوم سړی هغه دی چې د هغه په مخ کې زما نوم واغستلی شي او دی په ما باندې درود شریف ونه وایي. دا شوم دی، شوم، دا بخیل دی، بخیل چې ما باندې دی درود شریف نه وایي. او درود وایي، مونږ چې درود وایو نو څه وایو؟ اللهم صل علی محمد، ډیر خوږ نوم دی، صلی الله علیه وسلم.
دا نوم ډیر خوند کوي اللهم صل علی محمد. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای وانا اول من یقرع باب الجنه، زب د ټولو نه ړومبې د جنت دروازه وټکوم. دندې نه به آواز وشي چې دروازه وټکوم من انتا، څوکې زه به جواب کې وایم چې محمد صلی الله علیه. دا نوم به هلته م اخیسته شي وی چې زما نوم خازن ووري چې د محمد نوم په خازن ولګي، خازن به وایي ما تم د دې خبرې حکم شوی و چې د ټولو نه ړومبې به د جنت دروازه درته کولاوی. نو اللهم صل علی محمد، دا هغه محمد نوم دی چې جنت خازن باندې به ړومبې لګي چې محمد صلی الله علیه وسلم. نو د درود شریف ډیر اهتمام کو، ډیر زیات، څومره کېدلی شي بچو باندې خپله کورونو کې درود شریف وړو باندې پوره کوئ، ماشومان ورسره عادت کوي، ډیر خیرونه او برکتونه دي. حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی درود شریف سیوا وایي د ده به الله د نیکو تله درنوي، د ده به الله د نیکو تله درنوي. او نبی علیہ السلام به شفاعت، د نبی علیہ السلام شفاعت به الله نصیب کوي. نو چې تله د سړي درنه شي او شفاعت د امام الانبیا د سړي نصیب شي، ډیره لویه خبره ده. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.